نو دا بنو مخزومه ابو سلمہ دیو چې کومه د هجرت مدینه منوره ته کړه دا سه وفد بیا صحابه کرام تل بیا ورپسې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وفد د مدینه منوره په طرف باندې روانې ده نو دیو درې مرګریو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله عنه بل ملګری وسره حضرت عیاش او بل ملګری وسره حضرت هشام دیو دریوانو خپل منځ کې دا خبره وکړه چې سار وختي او زه وټاکه چې دغه ځای ته مونږ راغونډي او که کم ملګری دغه ځای ته رانغه حاضر نشو بس ابا زمونږ نه فاتی او چې څوک حاضر شي هغه به خپل سفر شروع کوي نو سحر وختي حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت عیاش چې دیو کوم مقام ځان ته خودل او دغه مقام ته دي دوانه حاضر شو او دا کوم بل ملګری چې و هشام دا د دیو نه پاتې شو کله چې دیو دغه مقام ته ورسېدل دیو خو د پرون نه دا خبره کړې و چې کم کس زمونږ نه پاتې شو بس هغه به پاتې بم بیا قافله روانه دغه ملګری دی نه پاتې شو هشام دیو د مدینه منوره په طرف باندې چې کوم دی هغه هجرت روان چې کله دیو مدینه منوره ته ورسېدل نو دا کم عیاش چې د عمر فاروق رضی الله عنه سره په هجرت باندې تلو دا د ابو جهل د ترزوی هم خپل ترزوی او د دیو د امور چې کوم و دا یو و ابو جهل او د عیاش مور دا مېرنی رونه هم او د ترز امن هم و په شوي او دا کېدې شي دا کیسه خبره نشته ده یو ورو وپات شي داغه خزه چې کم ده بل ته پاتې شي په نکاح شي د سکیږي ګل وراره هم ده د ترزوی هم ده او مېرنه ورور هم ده نو ابو جهل او د ابو جهل بل رور حارث دا دوانه پسې مدینه منوره ته ورسېدل غړ ظالمان یو څوک نه پرې خودل په هجرت باندې مدینه منوره ته یا بل زیتا تق ظلمونه په دنه په مکه کې کول او دغه خیال خاطر چې د اسلام خور نشي او د اسلام او دین حق قبول نکي او دلته چې کومه د منګل دین نه واړو هجرت ته څوک بیا نه پرې خودل الته چې بس لاړو ابو جهل ورته وی چې زمونږ مور قسم کړی دی چې ترسو پورې ما عیاش نه لیدلې او ډیر او پس شوی نه تر هغه پورې بز په سر کې منګز ونه وام ای جاهلیت زمانه قسمونه وکړه ممکن بعضی د سشتای مونږه کو دا هغه زمانو را پاتې ښه تاریخ وره نو بیا پته ولګي یو قسم ادا کړی دی او دویم قسم ادا کړي چې زما په غرمو باندې ناستا یم تر څو چې زما زوی راو په شوی نه سوري تکېږم نه او د مکه مکرمه غرمو د سعودي عربستان نو دا دوانه وای چې کته زموږ سوفس نشولې نو زموږ د امور به هلاک شي لہذا ته زموږ سره واپس شه دیو ته وای چې نه زه تاسو سره نشم واپس کېږم او عمر رضی الله عنه تام فرمایي چې ګوره ته واپس کېږه ما مدینه منوره ته هجرت کړې ده اب التمزا التب په فتنه کې ولېږي دا خلک په خپل دین نه واړي التمزا دور تامو ویل دی عیاش شه ز تاسو سره نشم متله لہذا تاسو واپس پلیشي ابو جهل ته مور دې قسم کړی دی قسم سره بچ کیږي دیو ته زما ډېر شمال التپاتی شه دی زما مور دې قسم مات کی او زما د غمال نه چې کوم نه کفاره ورکي عمر رضی الله عنه ته فرمایي چې ګورئ اے عیاشه چې واپس نشي د مور قسم دې دومره غټه خبره نه ده د دې په سر کې منګز و نه والا او یو ویس پکې وچی چلا د دې په ځان پسې منګز راغی سیده دومره غټه خبره نه ده فکر وکړه نه غي کدی باندې باندې قسم کړی چې راز په سر کې منګز نه وامن یو ویس پکې وچی چلا بیا به د خپل سر د ځانه چې کومه غراولې په بل ویړاولې دا څه غټه خبره نه ده او چې دا ویلې چې د نور نسوري ته کېږم نه په دین ور راختل نه ده دین ور لیدل نه ده دا به منډي وای ولهذا دا قسم څه دومره غټه خبره نه ده مزه
او زما چې څومره مال دی عمر ځان ته مو ویل په مکه مکرمه کې نیم مال چې کم د تعالی در کومه دغه واخلو د خپل مور د قسم په پوره کا ورې ځم کني بیا ته فتنه جوړیږي خو خیر دیو مجبور کو عیاش دا فیصله وکړه چې زه سره زما عمر ځان ته ویل چې بس نزي خامخه نشي ساريږي فیصله د خپل بدل کړه خپل وخه تو ورکړه په دې وخه باندې سور شه او مکه مکرمه ته ځه د دې خلکو سره په دې وخه باندې مسورېږي او دا بده وګڼي دا هډه فتنه باز خلک ته فتنه وته جوړي څه مسله وته جوړي خیر دی روان دي چې سلاره قطع کړل ابو جهل ورته وي ته ما د خپل اوخه باندې ځان سره نسوره زموږ د اوخه چې کم دن دوه کسان یې نشوړي یا به کې څه مسله ده حیا شورتي ویل راشه کنه نو چې کله دې خپل اوخه تراوخه جو نو دې ظالمانو چې په کله بده مقبیا مونډه دوه کسان سره هغه یو چې دوی په کله مقبیا مونډه چې او دې اوس مونږ نیوي شو را تړلې شو بس ته موقع چې کم دې پیدا واغستلو دې راونی ولو او په غرسیانو باندې چې کم دې وتاړو او مکه مکرمه ته وردن نکم چې څنګه وردن نک اعلان وکړ مکه والو وې مکه والو چې کم درنه تختیدلې دي زموږ د قمقل پشانته قمقل ورته ویل زموږ د قمقل پشانته چې کم درنه تختیدلې دي مدینه منوره ته دقه سیرا ول او دسی وتړې داسې طریقې کارو سره وکړي او کله چې بده ته ویل چې کله چې ایمان راوړی دی ویل د قمقلانو پشانته موږ ایمان راوړل کدي څو قمقلانو خلکو چې ایمان راوړل قران کې تداغي الله تعالی جواب ورکړه چې خبردار دی په خپل قمقلان دي او به خپل قمقل تو پويږي نه یو د سړي د سینا پوي کنه او د سې جهلي چې سړي ته پته وي چې آو زه جاهل مو دا مسلمان نه راځي یو د سې جاهلي او یو د سې جاهلي چې هغه ته دا پتم نه لګي چې زه جاهل مو نه پويګم خپل نه پوي پته ورته نو په دې کې کم ډېر خطرناک جاهلي دا چې کم چاته د خپل جهل معلومات نشته دي خپل نه پوي معلومات ورته نشته دا ټول خطرناک جاهل دی خبره باندې پوه نه شو نو ابو جهل تم ابو جهل وی کدیم د جاهل پلار وګنه د جاهلانو پلار زکه چې ور خپل غ جهل ورته نو معلوم ناغه قمقل دی او صحابي ته وی دا قمقل دی او چې ورته چا ویل چې ایمان راوړل نه دا خو قمقلان راوړل هغه څو کسان دي د خبره باندې پوه شو که پوه نه شو نو د زکه ته ابو جهل وی چې دا خپل جهل نو معلوم قران ته جواب ورکو چې دیونه پويږي دا قمقلان دي خو په خپل قمقلتوب نه پويږي په خپل قمقلتوب ولاړ هغه صحابي د ایمان راوړ کنه به د ایمان خپل واقع بیانول نبی اسلام ته دا الله رسول رښتیا موږ نه پويږو به موږ ته دومره پته نه لګیدا چې دا خدای به زموږ حفاظت کوي کوم به خدای حفاظت کوي به موږ ته دومره پته نه لګیدا په سفر کې روانو ما دا وړای نه دا وړا دا می واغې ګل وینې میزان خدای جوړ کو بوته بس میزان سم روان کړه په سفر کې دې زما حفاظت کوي او بس کله کله ته عبادت هم کو په لار روان وی بیا سره خرچه د لارې ختم شوله بس ما چې د ابو تر سره دی کړه داغه پندای چې کومه جوړه کړی و امې تر کټ کړه بس وړه میزان چې کوم دی واغېګا نو کړه وی چې دلم بیا رس چې کوم مخ کې سنو یا بل پندای می تر کټ کړ به طریقه باندې ابوت می ټولو خور وی دا سوت می نه کو چې دا څنګه خدای دی دا خو زخره ما ده خو ما نه ځان نشي ساتره مال به سراږي ما به سنو ساتي یې دومره منګه نه پویدو کنه دا ور د جاهلیت ورته ولي وي خو جهالت چاته خپل جهالت پتم نه لګي زه په کومه کنده کې پروت یم بهرحال دا کم عیاش را واپس کو په تق ظلمونو کې واچو په دغه بیل زولانو کې چې قبل بند کو دا کم بل ملګری چې دوسرا هشام او دا هشام هم بند کو په زولانو کې واچو بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مبارک هجرت وکړو مدینه منوره ته ورته وستر روانه ده نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې دا دوه ملګری چې یو عیاش ته یو هشام دی دیو به ماته مدینه منوره ته څوک راولي یو صحابي پورته شد غنوم ولید بن ولید یا رسول الله دا کار ز کولای شم نو دې پس بیا د مدینه منوره نه مکی مکرمه ته راغی اول ته یو زنانه ولیدله هغه زنانه نه تپوس کوي وای ته سکه چرته دی اراده ده هغه زنانه ورته جواب ورکوي وای دلته یو دوه قیدیان دي هغه د خلکو چې کم د پزولانو کې تړلي زاوی له ستو عامر د هم په دې قیدیانو پس راغله وکړه او د خدای قدرت ته یو څوک څنګه بچ کې او څنګه حفاظت کوي دیو ته ماته زه ونه خچ دا کم زیری دا زنانه او ته بس په ما پس روان شه چې چرته زم دم اق
کسانو چې کم د طعام وړم او راځه راپسې چې کومه کوټه کې دی وچولي نو په کوټه باندې دروازه وخوله پاسه دا چت نو دا چت یې دقسې خالي کړو نو دغه ملګرو چې کله هم موقع بیا مونده دی ولید بن ولید په دې ملګرو پسې بس راغی ورپسې د کوټې ته دننه او چې وایي کتل دا ملګري دواړه پات کړو کې تړلي پراته دي لاسونو ته کړی دي زولنۍ پرتې دي ورته یو ګټه ورسره وه هغه ګټه یې راواخېستله او د دې دا کومه هات کړی چې ولې دې دا کوم سیخ وغیره چې لګېدی دی دې ته یې لاندې کېښودله دا خپله توره یې اوچته کړه چې را پرېښودله هغه کړی ده کړی په منځ دوه شوه ده داسې پولادي تورې ورسره وې که نه هغه ملګري خپل را آزاد کړه دغه ځای نه او مدینې منورې ته بیا نبي علیه صلات وسلام مبارک ته ورسوله دغه دواړه بیا عمر رضی الله عنه ته ویلي چې مه ځئ ګوره فتنه کې کېږئ فتنې هم دا وه چې دومره محبوس کړل جیل ته یې واچول دا سختۍ یې پرې ورتېرې کړلې بیا نبي علیه صلات وسلام مبارک ته چې کوم دی ورسېدل خو هغه سختۍ یې پرې تېرې کړلې هغه سختي پرې راغله په دغه طریقه باندې صحابه کرام ټول په ټوله د مکې مکرمې نه وفدن روان شول ټول په ټوله چې کوم مسلمانانو په مکه مکرمه کې هغوی هجرت وکړو صرف نبی علیه صلات وسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه دا درې کسان په مکه مکرمه کې پاتې شو یا هغه مسلمانان چې هغه دوی په جیلونو کې اچولي وو هغه پکې پاتې شول نو ټول په ټوله مسلمانان هغوی مدینې منورې ته هجرت وکړو دا هجرت مدینې منورې ته هم په دې طریقه وشو چې یو خو هغه مدینې ولو د نبی علیه صلات وسلام سره بیعت کړی چې موږ ستا هر قسمه مدد کوو ته راتلی شي او بل یو سره دا وه چې د الله تبارک تعالی د طرف نه ورته هم امر راغی چې تاسو اوس هجرت کولی شئ او د مکې مکرمې نه تاسو وځئ نو کله چې دیو د کفارو وکتل چې په مدینه منوره کې مسلمانان پاتې نه شو په مکه مکرمه کې